हम चीन के लेंगे, हम चीन के लेंगे। इमरान का नारा, इमरान का नारा, इमरान का नारा, हम चीन के लेंगे। जिंदाबाद, खाखली गर्ज जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल बसरी हर सरी खुदा, बशीर अफजल खान पगड़ी खुदा, मुंगला मपी असमरी खुदा, बशीर अफजल खान पगड़ी खुदा। मेहरबानियों के स्टेज में कसानों तनक कारी लक्षाता शे यार, बरस्टिक कसानों तनक कारी लक्षाता शे स्वार लक्षाता शे लग डिसिप्लिन मुजाहिरावा कई मेहरबानियों के लक्षाता शे या कसानों तनक कारी या सदस्य सेबो रियाजा मलका लक्षाता शे छोटा इमरान खान लक्षाता शे ए मुजाहिर लक्षाता शे सदर साहब कसान ने कारी मालिक साहब मेहरबानियों का डिसिप्लिन मुजाहिराओं को छोड़ कसानों तक कारी पास तो मुखातिब थे बस का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद दबा जवड़ गैरतमंदो पुख्तनो अस्सलाम वालेकुम والله زړه مې درنه ډېر خوشحاله شو ما خو وې لارې درته بندې دي سړکونه یې درته مات دي خاورې پکې اچولې دي او کرفیو لګولې ده خو ما پرون چې نوښار نه راتلمه لږ خاموش تاسو لږ دا هغه وکړئ دا خلکو ته نه ښکارېږي دا لږ روس وکړه پرون چې نوښار نه راتلمه نو د ګل آباد چکدرې لخوا بلا پولیس راته ولاړ و او کوشش یې وکړو چې ما ځان سره په زبردستۍ بوځي خو زما ملګري وو او هغه علاقې خلک رالل او هغه پروګرام یې دوول کامیاب نه شو بیا زه تلاش ته چې رسېدم نو درې څلور ځای کې ناکې خو ډېر په تکلیف منډې نه مخکې یو چیک پوسټ و هغې وپېژندم خو ما ګاډی پې چې کوم دی پر مخکې کو هغه هم را پسې شول نو ما وی دا ګاډی ما سره یو نو خپل ګاډی مې پرېښو یوازې پاتې شوم یو کس را سره بل او پیاده لاړو یو بیټک ته یو دکان ته او دکان کې شپږ زلمي وو ټول د پی ټي آی کسان وو هغې زه دې ځای ته راورسولم هغه حیران و پریشان و دا حکومتي خلک چې دا په هلیکاپټر راغی که پیریانو راوړو خو شپې یوه نیمه بجه پولیس یو 1500 لګ بګ پولیس راغی او په دې منسټر صاحب انورزیب خان په دې دیوالونو باندې راوړېدو او بیا ډزې را باندې شروع کړې او ډزې 10 منټه جاري وې واورئ ما وی که ډزې نه که توپ یې وچلوو موږ به دا کنونشن کوو د باجوړ ټولې لارې بندې وې سړکونه مات وو خاورې سیمټ او د بجرې پکې اچولې وې خو چې غیرتي پښتانه لوز وکړي او اراده وکړي نو داسې رسي لکه تاسو رالی زما خوږو باجوړیانو د باجوړ تاریخ چې کوم دی د پښتو نه د تکړهتوب او میړانې نه ډک دی ستاسو خاورې همیشه باتوران پیدا کړي دي
ستاسو خاوره سیلف میډ ده په خدای چې باجوړ ته راتلمه دا زړه خبره درته کومه نو ما په دې باجوړیانو باندې یقین و چې آب مونږ نامینده کوي نه او مونږ ته به دغسې راځي بیګه شپې ما دا خوب لیدلی و چې دا چتونه به ډکي او دا پنډال به ډکي دا واورئ دا ټول پښتانه چې کوم دلته موجود یې او هغه چې کوم دا خبرې اوري زمونږ د پښتو دا تقاضا وه چې مونږ په دې ټیم کې چې 9 مهینه بعده کومه زمونږ په خاوره دوی قیامت جوړ کو واورئ دا زمونږ د وینې تقاضا وه چې مونږ خاموشه نه وی پاته شوي او یوه دیګه یې پکار وه پرچې مو وخوړې چاپې مو وخوړې وال ټکول نیول درز غوبل دا هر څه مو تیر کړل نو واورئ هر یو کنونشن کې یو ځل بیا درز غوبل دی نور هیڅ نشته مونږ به خو تاسو تجربه کار کړو تاسو مونږ ته لار وښیله ستا د پرچې لاس آزاد تا درز غوبل لاس آزاد تا ډز لاس آزاد پښتانه به کنونشنې کوي پښتانه به سیاست کوي پښتانه به ووټ کوي او په خدای چې څنګه د نن باجوړ کې کرفیو لګولې ده په ټوټل پښتونخوا کې راته کرفیو ولګوه خو پښتون اوس نه کلاریږي پښتون دا لوړې ده دا یې لوز ده ځان سره د خپل خان سره د خپل خوی سره چې زه به 8 فروری ته د دې ټولو خبرو بدله خلمه انشاءالله خان صاحب د ګډ پاکستان خدخایا یادم به خلک خبر وکړي زما خوږو باجوړیانو زه 2-3 سیاسي خبرې به کوم څه به اردو کې خبرې کوم ولې چې دا ګډ پاکستان ته دا خبرې ورسي زه دا درته وایم یو ځلې بیا واورئ د دې خپلې ازادۍ د دې خپلې پښتونولۍ یو قیمت دی نن وخت کې دی نیول ټکول یا اف آی آر واورئ دوره را باندې وکړل چې اوس مو پروا نشته ده انتهایی حد دې وکړه چې باجوړ ته ونه رسي خو چې یو ځل نیت وکړې چا پلار به دې راټینګ نه کړي او د باجوړ ډي پي او او د ملکنډ آر پي او ته وایم د ملکنډ آر پي او زه ډېر د زمانې نه پیژنم ډېر ښه افسر دی په ګرد پښتونخوا کې مونږ سره دوره زیاتوبي چېرته نه کېږي څومره ملکنډ کې کېږي ملکنډ ډویژن کې کېږي په دیر کې را باندې ډزې وکړې بېګا دې بیا را باندې ډزې وکړې زمونږ دا ستاسو آر پی او صاحب محمد علي ګنډاپور